صفحہ 489. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اندغد عيسى بن مريم عيسى زويد بن مريم قول الحق دا خبر رشتني الذي فيه يمترون فكما كيچ دي شكي ما كان لله ندا مناسب الله دفاوا أن يتخذ بديبنسي من ولد سكسوي سبحانه فاكتي الله ددينا إذا قضى أمرا أركلا چي فيسلو كديوكا فإنما يقول له نبي شكاواي دهغ متعلق كن فيكون شانها موجود شي. وإن الله أو بشكل الله تعالى ربي وربكم لما أوستاس ربي فاعبدوا فاستغى عبادتك هذا صراط مستقيم. هم دالاراني غدا فاختلف الأحزاب لا اختلاف جماعتنا من بينهم نديب يسكي. فويل للذين كفروا مسخر بداها خلق دفارة كافران لي من مشهد كهازرين يوم عظيم. تغلو يرزي أسمع بهم خبوري وأبصر أو خبرويني يوم وكبرس يأتوننا بديراش مكتا لكن الظالمون لكن ظالمان اليوم ننرس في ضلال مبين. فقمراه اختارك دي وأنذرهم أو يرودي يوم الحسرة درسي تخبيمان تيانا إذ قضي الأمر فلتي فيسلو فريش ديوكا وهم في غفلة أو ديدي كغفلتي وهم لا يؤمنون أو دي إيمان نروري. بسم الله الرحمن الرحيم. ترقص بريدا عيسى عليه السلام تبيدايش متعلق واقعات تفصيلا أغا ذكر شوا. قس الله تبارك وتعالى در عیسی علیہ السلام شان او مقام اخکارکی او دی سر سر اللہ تعالی د خپل قدرت ذکر فرمای او دا ذکر کوي چې د عیسی علیہ السلام په دې پیدایش کې د چا اختلاف دی. هغه اختلاف ته الله تعالی اشاره فرمای او آخر کې الله تبارک وتعالى فرمای چې اصل سوچ او فکر هغه د آخرت پکار دی. انسان دا تمام مسائل او تمام واقعات هغه دې لپاره استګي چې د قیامت د ورځې د خسارت او نقصان نه محفوظ شوه. اول الله تعالی فرمایي ذلک عیسی ابن مریم،
دا عیسی علیه السلام دی چې د بیبي مریم هغه زوی دی، یعنی د پیدایش سلسله هغه داسې شوې ده. دا د الله تعالی یو عظیم قدرت سره پیدا شوی دی چې د پلار نو، الله تعالی بې پلاره بې اسبابو دی هغه پیدا کړی. د عیسی علیه السلام پیدایش کې الله تبارک وتعالی کامل اسباب نه دي استعمال کړي. هسې خو چې ماشوم پیدا کېږي مور او پلار دواړو نه پیدا کېږي، دوه سبب ورته پکاري. الله تعالی فرمایي چې کله یو ماشوم داسې شو چې د الله تعالی د قدرت یو نښه شوه، یو خو د الله قدرت دې نه ښکاره شو، خو بل په دې ماشوم کې هم څه کمال و. دا د عیسی علیه السلام یو لوی شان او یو لوی کمال دی، او دا کمال د ده بیا به د ده په ځوانۍ کې ښکاره کېږي. یا الله تعالی به پیغمبري ورکوي، کتاب به ورکوي، او دغه شان عیسی علیه السلام ته به الله تعالی معجزې ورکوي چې هغه به مادرزاد ړانده به روغی، او دغه شان مړي به جمدي کوي. 4 مړي عیسی علیه السلام هغه جمدي کړي دي، او دغه شان برګي مرض والا هغوی ته به باقاعده شفا ورکوي د الله په حکم سره. الله تعالی فرمایي دا د عیسی علیه السلام شان دی، او دا د الله زوی نه دی. عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی نه دی. په دې کې په عیسیانو باندې رد دی. دې کې اصل کې ډېر مذهبونه جوړ شوي دي، ډېره لارې هغه مختلفو خلکو جوړې کړي دي. یهودیان وایي عیسی علیه السلام د الله پیغمبر هم نعوذ بالله من ذلک، او یهودیانو د عیسی علیه السلام قتل پورې کوشش هم کړی، باقاعده تفصیلي واقعه به راشي چې هغوی مکر او دوکه کړي وه عیسی علیه السلام سره، او دې دپاره چې عیسی علیه السلام کله جمدی او معجزې ښکاره کېدې نو خلک به د یهودیت نه اوړېده، عیسیت کې به داخلېده. ځکه عیسی علیه السلام به مړي را جمدي کول، او په برګي مرض به لاس راښکو، بل مرض به لاس راښکو، به روغ شو، معجزې به یې ښکاره کېدې، نو خلک د یهودیت نه اوړېده. لکه اوس چې څنګه اسلام دی داسې هغه ټایم کې الله تعالی عیسیت ته لوی مقام ورکړو. یهودیان وایي دا د الله پیغمبر نه دی، نعوذ بالله د الله دشمن دی، د هغه د قتل کوشش شروع کړو، د پیغمبرۍ نه انکار وکړو. الله تعالی دې ځای وایي نه دا د الله پیغمبر. عیسیان چې هغوی د عیسی علیه السلام په لار باندې روان وایي په بل طرف کې لاړل، هغوی وایي دا خدای دی، نعوذ بالله من ذلک. عیسی علیه السلام یا خدای دی یا د خدای زوی دی، دا د عیسیانو عقیده ده. الله تعالی وایي نه، ذلک عیسی ابن مریم، دا عیسی زوی د مریم دی، دا د الله زوی نه دی. قادیانیان ظالمان چې د هغوی اوس هم دا عقیده ده، الله دې تباه کړي. قادیانیان وایي عیسی علیه السلام د بدکارۍ نه پیدا دی، نعوذ بالله من ذلک. او په دې بیت المقدس کې وایي یو کسو، او د هغه چې کوم دی نو حبیب نوم څوک وایي بل نوم یو، هغه کس په دې بیت المقدس کې اوسېدو، نعوذ بالله من ذلک. بیبي مریم سره وایي بدکاري کړې وه، د هغې نه عیسی علیه السلام پیدا دی. دا د قادیانیانو عقیده ده. الله تعالی فرمایي نه، دا ټولې خبرې غلطې دي. انما یقول له کن فیکون، دا زما په حکم سره پیدا شوی دی. او ان الله ربي وربكم فاعبدوه، عیسیان دروغ وایي عیسی علیه السلام خدای دی. الله وایي ان الله ربي وربكم. الله عیسی علیه السلام ویلي چې الله زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. عیسی علیه السلام عبادت کوي، دا نیغه لاره ده. فاختلف الاحزاب من بینهم، دغه ټولو جماعتونو پکې اختلاف کړی دی. یهودیان هم په غلطه دي چې هغوی عیسی علیه السلام د سره د خدای پیغمبر نه مني. عیسیان هم په غلطه دي چې هغوی ورته خدای پاک یا د خدای زوی وایي. قادیانیان هم په غلطه دي چې هغوی ورته وایي چې دا یو بدکارۍ نه پیدا دی. فویل، الله وایي هلاکت دی للذین کفروا، دا کسانو پر چې انکار کوي من مشهد یوم عظیم، د لوی ورځې د حاضرۍ نه.